كيف كان قول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تعالى وجعلنا وحي كما وحينا في الذين من بعده وبه قال حدثنا من التراث قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى بن خالد الانصاري قال محمد بن ابراهيم بن عنه سمع عثمان وقال يقول سمعت عمر بن وقال حدثنا رضي الله عنه قال يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما قال للناس وبينما ليس المنوى فمن حديث به في وقال no bas ابتداء تمام ترمذي के खुशागा को ना बस तयन البتك للبال जो सही है जागा को ना को और मुहतमिम से ताकत परun जमा दखलेना खतरे कि कम इबारत वाली गैर बस किताबों ने पहना मुफ्ती से तने वाले वीडियो जैसा करी बता फरमा अगर सभी नंबर बराबर करी अब तो किसी किताबों में इंशाअल्लाह ताला इबारत वाला पहना फिर मैं लिखता हुआ इसके मुताबिक आपने फरमाया था कि कल इबारत तकसीम करेंगे न तकसीम का दुकान अगर तो और का गलत और लेक्चर दरवाए कि वो गए नहीं الله عز وجل إنا أوحينا إليك أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وبه قال حدثنا حميد قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع عن بن وقاص الذي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما يدري ما نوى فالذي يدعو إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يمتعها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن عائشة بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الموت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني من المقبلة يأتيني مثل المقبلة الجبل وهو أشد علي فيقطع عني فيقطع عني وأعرف عنه ما قال وأحيانا يتمثلني أجمل يكلمني فأحيي ما يقول قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته يأتي عليه الوحي في سبيل الله فيقطع عنه وإن سبيله ليتفضل على الله. أنا كذا ما بخير زي نور ما بعد بارش شيء يقول هذا أواز السفار. إلا لا ما بخير بس نور ترى منازع أي مكان. فهمت مكان ترى منازع. فقولي لا قبل الاستاف كتبنا غير غير Tengah bukan. Tadi kita di nurut go Tirmidzi, dan orang saya alhamdulillah. Ibaratnya dah pun mazedar. Kalau kita boleh abri awal safar, kalau dia awal safar, us dari Tirmidzi jilid tsani dah, atau dari Bukhari jilid tsani dah, yau Tirmidzi jilid tsani dah, atau Bukhari jilid tsani kita dua kata. Dia terima dapat biasa insyaallah tak, ya berdui ya penuh. Oye, Aníbal, no lo hago, perfecto. De ellos qué hacen, guarda. Testing na bagay mo na ko ya. Dapat wahai betul lah Yahya bin Bukayr wahai. Terus. وفي قال حدثنا عائشة بن زبير قال ليس عن خير عن عروة بن زبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أول ما أمر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي رجع عن أمر في مكان لا يرى الأجناد وقال ثم قبل إليه النار وكان يقول لغاية ما يتحدث فيه وهو تعقل الليالي الرابعة قبل أن ينزع إلى أهله ويتزوج بذلك ثم يرجع إلى فريسة فيتزوج باسمها حتى جاء وحقه في ذلك
قال كذلك جاء الملك فقال الرحمن لله قال فقد الحق فقال من يجوز ثم قال الرحمن لله قال الحق فقال حتى من يجوز ثم قال الرحمن لله بنتين دي مضمان لكتير في الورا بقى نو نور پکاره هو انا نسوي خبر ما کوي کنه الشاب ټیم خرابېږي دا بسم الله الرحمن الرحيم قال كيف تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل الخير اليك كما الخير الى المرسلين من بعد وبه قال حدثنا به قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن اسماعيل انه سمع يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه الاعمال بالنيات وانما نجري ما نقوم كافرين رسول كان يكتبها او تعبها فاصيبه كلام اجرين juga setelah kata di bagian kamu. Tambahnya udah kepada di bagian negatif. No yo bagi dalam dalam ada muridnya. Tetapi dokter di barat itu bertaktim tentang begitu. Abdullah bin Yusuf boleh buat. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن الشارك بن عمر على الجلال به الانتقاء قال ان خالد بن هشام سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كذلك الوقت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا ياتيني ذكر شجره وتتلو عني فيترك ويسلم عني وقد غيرت ما قال وحكى في ارسل الملك رجلا فعلما يقول قال عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته يسلو عليه الوحي في اليوم الذي قلب يأتي وإن يمينه لا يتفصل عنه وفيه قال حدثنا يحيى بن بكير قال أسلم إليك وخير من هذه الأشياء المعروفة بالسنة عن عمر الذي بين عائشة بن بكير رضي الله عنها أنها قالت قول ما بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي في الأسفل قال منهم فكانوا وقت لا يغيرون يعني لا مثل فلس ثم كتب اليه السلام وكان يقول ما بخل ذلك نو سيدو يا نو بس نبي اهم جوړي ټول له ممتازن جوړ او زما عبارت در پکاري یو بلد سینو بد بیا غبلې دا به ټول ټیکيږي چې میاش ما سره عبارت وی کنه دا به ټول ټیک شي نو اوس تاسو وایي هغه غریب خبر او ویلې دې دن نه وي وی مو وی نو څنګه زه ځان طالبان په کول نه و او ټول او ورونه یې چې ها بلوچستان مولا خو په خامخا ها چا سره تاسو یوشتا او کنه دولنی په کار مولوی سي چې یو چا سره نو بل مو آئے دا یو اعزاز دی به یو کتاب دی اعزاز دی چې یو چا سره نو بل مو آئے به عبارت تاسو لري ما خو چې تاسو د مدیر په تاسو منتخب کو تاسو سره بل شتا کوم یو دی سره اب بیا خلاص زما ګمان دی یو بدا تاجه یو بدا فکر راځي یو څنګه چې دې عبارت دی یو هغه دی هم څه تلول شو دا چې وکړي تلول شو یو موږ له بل پکاره ترمذی اول لا وای دا دوه کسان لا څنګه چې کړی نستا आवाज لکه صفانه عبارت ټیک دی دا څه وکړو طالب مقدر کو دښ طالب لګه مقدر کو او در سره یو دوه نور مرګري
نو سباله به تاسو په ترمذی کې بیا ټیسټ کو ویږي په خبره نو زه دا یو کس فیصله به وکړم دا څلور کو متعین شو دا چې متعین شو څلور دا چې یو دا چې یو دا تر متعین دي دې څلور نو بیا ترتیب زه برابر کوم چې کم سبق کم کوم صحیح ده او یو کس د ترمذی لپاره اول لپاره هغه به سبا انتخاب لو سمعت به باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده فحضرت بسم الله کی خبر اخلاق باب متعلق من خبر کړي او د باب او د کتاب او د فصل من فرق من ذکر کړي او د وحي د تقدیم خبر من کړي ربط چې وحي ولې مقدمه کړل یو خبره شو چې باب یې ولې ورو کتاب یې ولې راو دا خبره ما کړی دا باب یې ولې راو او کتاب یې راو ما ویلو چې کتاب هغه ذکر وړي چې هغه کې جنس د مضامینو د اعتبار یعنی مضامین له اعتبار من حيث الجنس ورکی هغه مصدر کې کتاب او دلته کې جنس نشته د وحي او نوع ده اصل ظروف لري وحي نوع ده او ځان له ظروف لري ان شاء الله دا وحي معنا لغوي اصطلاحي ډول راوړي ظروف لري نو ځکه تصدیق په کتاب باندې نه او تصدیق په باب باندې نو کته چې دا په باب باندې تصدیق وکړو او دا یو نوع و نو دې اول کې ولې ذکر کړه کتاب الایمان به اول کې ذکر کړو او ربط نماده معلومه کړی دا ربط وجه ما ویلې چې تقدیم د وحي د اهمیت توجنه د باب مقدس ما ویلو چې باب اصل کې وې باندې باب اصل کې سجه بوابون ازواج په بابي ورته ویل کې بوابون نو متحرک ما قبل تبقوه مبالغ بدل په باب کې جوړ او په دلیل د بوې ورته تدبیر نه معلومیږي بابون كيف كان بدء الوحي الى رسول الله اوس دا ترکیب درغونډو دا باب په ترکیب کې څه واقع شوی نو بعض حضرات وایي چې هاذا مبتدا شو بابونه خبر دی هاذا په مبتدا امر یو دې هغه نو بغیر مطلب نشته نو هاذا مبتدا شو او بابونه خبر او كيف كان بدء الوحي څه دی نو بعض حضرات وایي اذا كيف كان بدل د بابون نه باب مبدل منه او دا كيف كان بدء الوحي مجموعه ذات نه بدل شو او مبدل منه تر د بدلنا خبر د هذا بعض علماء خاص او بعض حضرات وی چې نه دا كيف كان بدء الوحي دا خبر د مبتدا مقدر دی بل مبتدا او باطل مقدر هغه څه دی هغه مضمونه یا عنوان هذا باب مضمونه كيف كان بدء الوحي یا عنوانه كيف كان بدء الوحي ویګه مضمون یا عنوان هر کله خلک عنوان ورته کنه ورته دا کما تعالی عنوان درته چې دا مسله ده فاقد الظهور ده بل عنوان مدر کې دا مسله ده بنا ده بل عنوان مدر کې دا مسله د اشتراط الصلاه د طهارت ته چا لپاره للصلاه الجنازه او یا لسجده التلاوه نو خلک مخکې عنوان ورکې نو عنوان کې دا پیدا د انسان ضبط نظر او د زړه هغه توجه یو طرف ته برابر شي نو عنوانه یا مضمون د ریبا یو عنوان یعنی همدارو چې څومره احادیث کتاب الایمان پورې تللی دا هغه ټول عنوان داخله دا هغه ټول مضمون داخله څومره روایت الرحمن عنوان او مضمون کیف کان بدء الوحی دی نو هذا مبتدا باب مبدل منه كيف كان بدل مبدل منه بدلنا خبر ده هذا او يا هذا مبتدا باب خبر لا تجو خبر او مضمونه ظن مبتدا يا عنوانه بالباب تراجي ظن مبتدا او كيف كان بدء الوحي ده غير خبر ظن جمله شوا بعض حضرات کوئی اذا باب مضاف كان كان بدء الوحي مضاف اليه باب مضاف شو او كيف كان بدء الوحي مضاف اليه مضاف سره د خپل مضاف الینا خبر ده الله او بعض حضرات وی اذا باب منون نه لري په وقف او باب لکه دې اسماء المعدوده و الف با تا سا جیم یا شمیر کې زید عمر بکر خالد والد فلان یادا باب لري په وقف او اسماء المعدوده و تبیین نه اوس راځه ملاقات دې کې مراجعه کوو چې دا کوم څوک چې په باب باندې وقف کوا ولدا په یو ځای کې ورته دی کېږي ها موږ په پښتانه ورته یو باب وقف دی کړی دا یو او دې خدا راجح نه دی ولی ځکه چې کوم اسماء معدوده وي هغه کې وصل ضروري
فصل دې فقط دې کومې فصل دی یو باب دلته دی بل باب هغه خلاصې کې رسول روان بل ورته هغه د مشکل رسول روان دي کې وړي دوی فصل نو لري اسماء معدوده ته الف با تا جیم چې وقته لا یا زید عمر بکر خالد والد والد هغه دې زید قائم فی الدار فلان او بیا عمر او زید وقف دی وکړه بیا دې جمله راو یا عمر بیا دې بل جمله یا عمر دې نو دا وقف ولا چې د اسماء معدوده او حضور ده او وقف یو کې دا ورجو له راځي کوم یو څه دا مخکنه اوس مولانا ته په دې اوس سوالونه وایي یو دا چې دغه مذاکره وګړي راکې په کار بدل کوي مذاکره په قسم ده اسم مفرد ده جمله ده مذاکره قسم ده اسم مفرد ده څه دی جمله ٹھیک جو خبر دې سره څه که بدل یې کړ دې کې په کار بدل کوي نو بدل اسم ده اسم نه دی اسم مفرد دی دا خو جمله ده نو زه به په تعویل د مفرد وانه کړم دا یوم ينفع الصادقین صدقهم چر جامع کافیه کې دی ویلي یوم ينفع الصادقین صدقهم یوم مضاف ينفع الصادقین تا نو په معنا د مفرد اقلم یوم نفع الصادقین صدقهم یوم نفع الصادقین مضمون بو باسه په دې مضمون د ځان پیدا مضمون د جملې پیژنه مضمون د جملې مفرد پیژنه مضمون دې ته وایي د فعل مصدر بو باسه د فعل مصدر بو باسه او مضاف په کې فاعل ته یا ضمیر تا د فعل مصدر بو باسه د فعل کې کوم ضمیر دیغه ته مضاف کې یا د فعل چې کوم فاعل یا مفعول به دیغه ته مضاف کې دغه کوم ضمیر دی هغه ته مضاف کې یا د فعل چې کوم فاعل دی یا مفعول به دی هغه ته مضاف ينفع الصادقين صدقهم نو سبا شرکا ينفعون بنفع او باسما او صادقین ورسره مفعول به دی کنا نو هغه ته مضاف کما یوم نفع الصادقین یوم نفع الصادقین صدقهم نو حاصل د مطلب دا جو دلته مضمون او باسما کیف کان بس کل وحی مضمون به خلاصه کم د کیف نه به کیفیت راو باسما دا فعل نه دی دا فعل نه دی دا خو رسو بیا کانا جوړیږي نو کیف نه به کیفیت راو باسما کیفیت کون بدء الوحی کانا فعل دی دا غنه به کون راو باسما کانا فعل دی هغه به راو باسم کون کیفیت کون بعد الوحی کیفیت کون بعد الوحی نو کدا بدل شي نو پتاویل د مفرد به وګرځوم او کدا مذاکره شي د بابو د پاره نو پتاویل د مفرد به وګرځوم او کدا خبر شي مضمون هو درو باسما او یا ورته درو باسما عنوان هو درو باسما ورته چې خبر واقع کیږي آیا تعویل د مفرد او ورته وکړه دا یو اشکال جواب دیم سوال دا دی چې څه اذا کا کیف مضاف الیه شو دا جمله یا دا څه شو خبر شو یا دا څه شو بدل شو نو قانون خدای چې کیف تقاضا صدارت د کلام کوي نو خدای نرسته شو دا یو کمزوري غوندې سوال دی کیف قانون دا چې دا تقاضا صدارت د کلام کوي او دا په بسط تر کې نه دی جواب دا دی چې کیف تقاضا د صدارت دی خدای مطلب سره چې دا چانه وچتا خپل جمله کې بده اول کې راځي صدارت د کان بس او وحی چې کوم جمله دا هغه نه کیف مقدم شي دی نو تقاضا د صدارت د کلام دی مطلقاً نه چې د هر چانه ورمخکې کې تقاضا د صدارت د کلام کوي چې کومه جمله کې دی واقع دی هغه کې به اول وي خلاص شو خبره نو بیا یو د خلاصه ما هذا باب كيف كان مضمونه كيف كان بدء الوحي یا عنوانه كيف كان بدء الوحي هذا باب ځان جمله دا ځان شو یا باب مبدل منه كيف كان بدل شو ٹھیک شو یا باب مضاف شو هذا باب كيف كان دا مضاف الیه او په دې وخت نو اعتراض والے جمله دا ما سوې پتاوی لچا سره اخلما مفرد سره کیفیت او قول بدء الوحی سره یا به وي چې کیف تقاضا صدارت د کلام کې د خباب نرسته شو ته جواب درته وکړه تقاضا د صدارت دی او هغه جمله کې چې کوم جمله کې دی واقع شوی دا یو خبره شو دیم باب وقف په کې د اسماء معدودونه هغه د صدارت یاد ساته مولانا صاحب امام بخاری رحمت الله علیه دا کیف اصالتن په پینځويشتو په ډیر شو ځای مواضعو کې په پینځويشتو مواضعو کې راوړل څومره کې راوړل پینځويشتو کې شل په جلد اول کې د پینځه په جلد ثاني کې دا کیف وړل
زدتا یو څو نقطې دلته وي کیف دی ولې راوړي ضرورت سره دلته کې د کیف راوړي نو کیف کې د کوم ځای کې راوړي یا به اشارت وي اختلاف د علماو ته کیف چې کوم ځای کې دی راوړي یا به اشارت وي اختلاف د علماو ته چې علماء اختلاف امام بخاری کو اختیار دي نو کیف راوړي او یا به اشارت وي اختلاف د روایات ته دلته روایت نشته بلکې روایت راوړي اختلاف د روایت ته په ترجمه الباب اگر روایت کې اختلاف په اشاره کې چې روایت او الفاظ کې اختلاف دی او یا اختلاف د احوال ته نه په خبره کې په څه راوړي دا به اختلاف د علماء او د یا اختلاف د روایت ته او یا اختلاف د چا د احوال دی به کې راوړي او بعض علماء وایي لکه شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه تعالی قول منسوب دی هغه وایي چې دلته معنا لازمی مراد راځي اصل سوال راځي معنا التزامي مطابقت زمون التزامي معنا التزامي مراد ده هغه عصمت ده عصمت سبب ته اشاره او قرآن کې د اصول شته راځي کنه الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل ما وصل الصوف يعني عظيم قال موسى الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد القارعه ما القارعه والسؤال ترى تقول القارعه ما القارعه يعني دا خو ډېر خطرناک شی دی خلک کوي او مې د کوي خلک لره نو وی کیف کې به اشاره عصمت ترجمه الباب ته وایي عصمت ترجمه الباب ته وایي او حضرت زما ذهن ته الذي يظهر الى العبد الضعيف زما ذهن ته کوم خبره راځي ابدا ثابتون دا زما دا خبره ذهن ته د شیخ الهند ډېری مزیداري ما ذهن ته کوم خبره راځي هغه دا چې دا مضمون او دا عنوان اهم دی نو قانون دا دی چې کله کله استاد سوال کوي د لپاره چې یو خبره اهمه چې سامع استيقاظ او توجه ته پیدا شي باندې وخت یو خبره اهمه استاد غیدم درنه تاسو کوم نو تاسو کې څه مقصد دی دا چې تاسو جواب ما راکې تاسو کې سامع او مخاطب توجه کول مقصود وي نو چې کله ترجمه الباب کې ډېر اهمیت وي نو امام بخاری رحمت الله علیه کله کیف راوړي کله بل لفظ استفهام راوړي کله بل لفظ استفهام راوړي ورته ولا خبره عامه ده یوازې کیف تر تخصیص شوخه کله کیف راوړي کله بل څه لپاره راوړي چې سامع او مخاطب او ناظر ال الكتاب داغه توجه او استيقاظ پیدا شي او ته بهتر شي خبره ته متوجه شي نو څلور خبره دي هغه دي کم کیف کې اشاره اختلاف دا علماء ته کیف کې اشاره اختلاف دا روایات ته د روایت نشته او کیف کې اختلاف چاته دی اختلاف د احوال ته احوال کې به ټول به سره چې کله څو کما تاسو به اختلاف د علماء او څنګه دلته اختلاف د احوال او څنګه روان دي ان شاء الله او کیف کې د شیخ الهند څخه چې کوم قول منسوب دی ادا دې کې اشاره ته معنا لازم عصمت سبب تا عصمت ترجمه الباب تا او چې ما درته کوم خبر او کړه غدا چې استيقاظ او توجه د سامع پیدا کول ولې دا خبره مختم بشان د اهمه ده كيف كان بدء الوحي علامه عيني رحمت الله عليه اذا بدو ومعنى الظهور صار بدا يبدو بدوا بدا يبدو بدوا بدا يبدو بدوا ناقشه واوي شو او حافظ ابن حجر في صخرت وی په یو نسخه کې لفظ بدو ونشتا بلا بدء دې بدء شروع ته ویلېږي بدء يبدأ بدءا محمود اللام شو بدأ يبدأ بدءا محمود اللام شو بهر کې واقعي خبر هم دقه سره حافظ ابن حجر رحمت الله علیه کې دا محمود اللام دې بدء شروع ته ویلېږي الوحي وحي څه ته ویلېږي وحي څنګه مثلا بس زبط بدو تمام بچي به ان شاء الله تبارك وتعالى خبره وکړي ان شاء الله دا فوائد اصولي چې زموږ کله اخلاص شي په موږ ته شي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
او چې دا کم بیماران دي بعضې چټ کې هم لیکلي الله ټولو مریضانو شفا ورکړي زموږ کور کې چې بیماران دي دعا کوي الله شفا ورکړي تاسو کې کورونو کې مریضان دي الله شفا ورکړي الله په بهتر ما ځان ما وطن نه حفاظت نصیب کړي الله طالبان معلمان فاضلات مدرسین مفسرین برحمتك يا ارحم الراحمين او لغم به واچو شیخ دې په دې پرې ده خیر بس